په غاوره پڅي که په دولت غاوره منټ کې به درنه خدای واخلي که په اقتدار غاوره منټ کې به درنه خدای والی که په صحت غاوره د شپې به وده فالج به دی ووی سهار به خپلې متیازې نشي هغه ستا دی څه شی چې ته دی څه نه اقتدار د غرور شی دی نه دولت د غرور شی دی نه صحت د غرور شی دی که د غرور شی دی صرف ذات اقدس د پرور بس که دوست دی صرف ذات اقدس د پروردگار عالم کې دی شي بل نه دوستا نه د غرور شی شتا نه ملګری شتا نه تعلق شتا دا ټول تعلقونه به په یو منټ کې منقطع شي صرف ذات اقدس د پروردگار عالم دا به نه منقطع یو خدای سره رابطه او تعلق جوړ کړي د خدای دعوت خلقو ته ورکړي تبلیغي جماعت سره رابطه پیدا کړي نن د ځمکې په سر تبلیغی جماعت واحده ډله ده چې د پیغمبرانو میشن ادا کوي لګیا داسې ده که نه ده واحده ډله ده ډېر روټي خلاص داسې دي وایي دا د امریکې ایجنټان تبلیغیانو ته وایي دا د امریکې خدای دې سټه وباسه د تبلیغ والا امریکې سره څه کار دی تبلیغ والا هغه خلق دی چې د برزنیف په سینه باندې تا د هغه دین اجتماع کړې وه چې کم دین جناب محمد رسول الله په ډېر مشکل دی ملک ته را رسولی په روس کې د یو الله نامه واحده ډله ده چې دوی اخلي په امریکا کې د یو الله نامه واحده ډله ده چې دوی اخلي په چین کې ورشئ د چین یو خطیب راغلی کوم چې په پیکینګ کې خطیب دی ما ته وی ما ورته مش عربي ویلا او داسې عربي ویلا چې زمونږ د دې ځای مولیان مدرسې ته راغلی و یو مونږ کې ډېر نیغکۍ غوندې دی هغه وایي تبلیغ نه هلکه داسې چل دی دا سړي چیني ژبه خو مونږ ته نه راځي خو عربي ورځي دله ورسره خبرې نو هغه ورته وایي چې کیف یا شیخ نو دی ورته وایي چې نه مې فهمم نه مې فهمم هغه ورته ویل أي شيء لم يفهمه أنا لا أدري الفارسي أقول لك وأسأل منك مسألة واحدة دی ورته چې نه مې فهمم ما په دې سټ کې ووالو رسته ما څه خبرو په مونږ کې خو ته ډېر نیغکۍ غوندې خوار شي اوس ورته وایي چې نه مې فهمم دا لاسه کې په دې محمد خان صاحب جماعت کې یو عرب و هغه راغی یو لګیا دی تقریر کوي نو هغه ورته چې یا شیخ فترکني انا اسأل من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه نو دی ورته وایي چې چپ کرو چپ کرو یا شیخ أي شيء چپ کرو ما اقول لك لا تفهم كلامي دی بیا ورته چپ کرو چپ کرو دا زمونږ نو ته ماته ووایه چې د محبوب ژبه په قیامت کې نه درتله د محبوب ژبه په قیامت کې نه درتله نو د محبوب کوم شی به خدای ته پیش کې او ځان به پې خلاصوي هغه کوم پیشکش دی چې ته به په قیامت کې خدای ته وکې او ځان به پې خلاص په دنیا کې زما د حبیب ژبه دې زده کړې وه ته به وایې نه یا الله ته به ځان خلاص د پیرنګي ژبه دې زده کړې وه د هندو ژبه دې زده کړې وه د سیک ژبه دې زده کړې وه او د محمد رسول الله ژبه دې نه وه زده کړې عربي ووایي تبلیغ واحده ډله ده چې هغه د صحابو میشن ادا کوي بستره خپله روټۍ خپله دیچکی خپله په ځمکه ملا ستا کوڅو ته درتلله او د خدای د دین پیش کول دا ولې دا ډله راوستې ده خدای دا الله اتمام حجت کوي اتمام حجت
کته وای چې یا الله ز جمعات ته نوم تلې ما ته پته نه وه نو الله به ورته وایي چې ته جمعات ته که نه وې تللی جنۍ په لار روانه وه نو تاسو غوندې یو ورپسې شو جنۍ ورته ویل ولې ما پسې راځې ویل زه په تا مین یم ویل ولې ویل ډېره ښایسته یې هغه ورته وایي چې زما یو بله خور ده کا دې ولیده بلکل به لیونی شي نو دی ورته وایي چې چېرته ده ویل نه وروستو چې را روانه ده خو چې ده ورپسې داسې کتلې جنۍ سره یو کوتک و کوچی غوندې وه چې ټاک شو چې په دې ځای ووایه نو بیا نور د ټینګې خو یې نه چې دی پرېوتی دی او سپې ټکوي لکه د چنډخ په شان نو جنۍ ورته داسې ودرېده ورته وایي وہی گفت اے ابلہ اگر تو عاشقی در بیان و دعوی خود صادقی پس چرا برغیر یفگندی نظر ای بود دعوی عشق بے ہنر ورطوی بدبختہ کت عاشق وے نو پخپلی وینا کی بصادق وے کت عاشق وے نو عاشقان دروغ نو پس چرا برغیر یفگندی نظر ای بود دعوی عشق بے ہنر تو چی پا ما میلوی نو ما تبدی کتا داد بی وقوف عاشقان چې ماین په یو ګوري بلتا ناس ماته یو ګوري جازونو ته ناس ماته ټک شوی نه چې بیا خو ماته ناس دی ماته ګوري تاسو خیال راغی نو عرض مې دا خبره چې ما کوم ذهن کې وارانه پاتې نشي پیغمبر ذات اقدس دنیا ته راتله داسې ولکه په یکدم تیاره کې چې رڼا جوړ په مکه معظمه کې د 1000 واټ بلب بل څو ورځې چې تېرې شوې پیغمبر ته فرمان راغی چې آسمانونو ته د خدای غواړي نیمه شپه وه براق را څه زمانه وړاندې فلاسفه هم دا نه پېژنده چې براق څه ته وایي د جهازونو د ایجاد نه وروسته فلاسفه هم ووایي چې یاره واقعي براق هم یو جاز کېدی شي براق پېژنئ پېژنئ څه ته وایي نه دا اوس دا لوټسکي دا ټیپ ریکارډونه چې تاسو اوس ما ته لګولي دا به بیا ځای کې ما اورئ نو دغسې به چغې مغې اورئ او په 16-15 به نه پوهېږي چې دا د څه ویلي براق پېژنئ براق خدایي جهاز و چې د آسمانونو نه الله راولېږلو جناب محمد رسول الله پسې چې دی په دې کې سور کا او پاسې راول اوس پوه شو بیا فلاسفه دا وایي چې جهاز سره پایلټ پکار نو دا جهاز راوستی جبریلو معلومیږي دا چې د دې جهاز پایلټ چې و صلی الله علیه وسلم بوتلو دپاره دا جبریل پایلټ چاته وایي هغه چاته وایي چې څوک جهاز چلی نیمه شپه ده سردار کونین را پاسلو آب زمزم کې پې اودس وکړه په براق سور که مسجد حرام چې کوم په کعبه کې خوا کې د ام هانیې کور و دې ځای نه پکې سور کوم مسجد اقصا ته بوت مسجد اقصا هغه جومات دی چې کوم نن د مسلمان د برکته د یهودو په قبضه نن بیت المقدس چې 1,40,000 پیغمبرانو ته رسول الله پکې امامتي کړې وه او دغه ځای نه بیا اسمانونو ته تللی دا بیت المقدس نن د بسکټ خورو د برکته په د یهودو په قبضه چې د بسکټ نوم عالم چیرمین صاحب وایي ټایم پوره ځکه دین بسکټ خور دی پرېږدم هم نه هغه بیت المقدس نن د یهودو په قبضه دې ځای ته یې بوتلو 1,40,000 پیغمبرانو درخواست یې وکړ چې یا رسول الله دا 1,40,000 پیغمبران ستا د استقبال دپاره راغلي دي
دوی ټول دا تقاضا کوي چې مونږ ته یو 2 رکعاته مونځ مخکې و پیغمبر مخکې کېږي 2 رکعاته مونځ کوي دعا چې څه وخت کې کوي دعا نن زمونږ په ملک په دعاګانو باس دعا شته او نشته او د مړي حلوا شته او نشته او ګیر شته او نشته او جلسه بدعت ته او جلوس بدعت ته او فلانه دا یو ټکی واورئ وکې دی بدعت په امامتۍ تنخواه اخیستل دام بدعت په مدرسۍ تنخواه اخیستل دام بدعت په اذان تنخواه اخیستل دام بدعت په ختم اجرت اخیستل دام بدعت دی دا د متقدمینو اصل مذهب دی د امام ابو حنیفه ټیک اوس متاخرینو چې فتوا ورکړې زه مدرس تنخواه علم جائز امام تنخواه علم جائز مؤذن تنخواه علم جائز فتوا یې ولې ورکړې ځکه یې ورکړې ده چې مدرس تنخواه وانلي نو درس سره د دنیا کار نه کیږي نو بیا به درس کوي څنګه تاسو خیال راغی ضرورت ته ضرورت ناروا هم روا کوي په یو خار کې 2 ځایه د جمعې منظم نه کیږي الا مگر که د خار په منځ دریاب تیری یو خوا بل خوا خلق نشي اوړېدی بیا امیر تنفیذ د احکام شرعیو دا شروط چې متحقق نه مسلک حنفي دا دی چې هلته د جمعې منظم نه کیږي اوس چې متاخرینو فتوا ورکړې چې د جمعې منځ کیږي غرض یې څه ویلی دی غرض یې دا ویلی دی چې په دې چل دی مسلمان قوم ته د دین یو کلمه ورورسي که دا شی مونږ بند کړو د مسلمان ته د ایصال د دین په منځ کې به دیوال ووالی شي او مسلمان به د دین نه بلکل ناشي زما په خبره پوهېږئ نو حلوا او کیر باندې جګړې کولو والا دا دومره لویه اجتماع چې د سیرت په نامه را جمع نه کې نو یو کلمه د حق به په کم چل وررسي ضابطه او قانون خو موجود دی چې ضرورت هغه شی دی چې ناروا هم روا کی خنزیر خوړل د ضرورت په مخ کې روا دی شراب څکل چې د تندې مړ کېدی او اوبه هېڅ چېرته نه وې څکلې د ضرورت په وخت کې روا دي دا وخت ضرورت دی دې ته بدعتونه مه وایه د خدای بنده که مذهب او د دین خدمت کولو د شوق کیږي روزه ملا وتړه په دې سړک وګرځه دا ایرړی ګړي دي دا ترکۍ ګړي دي دا د چرګ غوندې سرونه یې چې دي ورشه وایه زه ملا یم سر کېدی د کمکل بچو کوتک راواله د یو ښځې دا ګیټۍ وه چې کمکلې بورکه په سر کا نو مړو پسې لګېدلی چې دا دندان خو دې مړی والی نه شي نو حرام شرک حرام راشه د شرک ځای درته وښیم چې دا ځای دې ووایي چې تا ته پته ولګي چې تبلیغ کول دی ته وایي خبره څه وه پیغمبر دعا کوي چې د 1,40,000 پیغمبرانو ته وکته دعا کوي چې یا الله دا دومره لویه جمع کاش چې دا ثواب خو زما د امت وی الله ورته څه وایي وی حبیبه ستا امتیان چې د جمعې 2 رکعاته فرض په امام پسې وکړي دومره ثواب به ورکوم لکه په 1,40,000 پیغمبرانو کې لمونځ کړی وي او د خدای کم بخت بے انصاف لوی دشمن د اهل بیتو ام مشرک او مرتد داغه نوم نه علي او ما سره په مورچه کې ناست دي چې زه تیر شم ما څه کړي دي دغه وګوره ولې چې زه ابوبکر عمر او عثمان منم نو ابوبکر او عثمان والله چې زه داسې منم لکه حسین چې منم حسین شان منم د چا د وجې د رسول د وجې د ابوبکر شان منم د چا د وجې که رسول نه وی نه به حسین و نه به ابوبکر و نه به عمر و نه به عثمان ټیک شو اوس تا ته چا ویلی دي چې ابوبکر کې دا ورانه دی یا عمر کې یا عثمان خلافت یې وګوره د وفات نه وروسته پریښي څو په ژوند ټول مال حال راوړو
او د رسول په شان قربان. عمر توره ویستې وه او مکه کې اعلان وکړو چې واورئ اهل مکه، زما دې د خدای په ذات قسم وي د نن تاریخ نه عمر مسلمان شو، که د پیغمبر شان تچا کاغه وکتو نو سر به قلم کما. عثمانو پیغمبر د چا متعلق دا نه دی ویلي چې دې صحابي جنت په بیه اخستی، د عثمان متعلق 2 ځله پیغمبر ویلي چې په خدای مې دې قسم وي چې عثمان جنت په بیه اخستی د ملک دی. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې دا وخت ستا او زما منځ کې د تصادم نه دی، اسانه خبره ده که لږ سوچ ته وکړې لږ سوچ زه وکړم، دا ناممکنه ده چې زه او ته به کرښې ته رانه شو، ځکه چې شته منځ کې څه نه لرې چا کړو لرې چا کړو دې ځای والله العظیم چې لرې دې ځای زم نفس اخستیم خپلې فرقې ته مې تا نه بو بلا جوړه کړې او ستا بزرګانم نفس اخستي درته لګیایي اوهو اوی څه پوه شوئ امام حسین زین العابدین سکینه سکینه تږې وه تږې مړه شوه سکینه. نو چې داسې شور جوړ کړي نو ته وایې چې جوړ رښتیا ته چل شي، تاسو خیال راغی. اوس یو منټ کې درته اور لګوم په دې انګو کې ولګوم اوس درته ځان جړغونی کوم او درته وایم چې ابوبکر دې سره دې خلقو داسې وکړه او دا ګریوان لږ شلوم که اوس مې په دې انګو اور بل نه کو نو دا ګیره بني. مونږ خو کمقل یو، نو یو طرف ته د سني دا حال دی بل طرف ته د شیعه دا حال، دا ټول جنجال مونږ جوړ کړی او مونږ نفس د پاره جوړ کړی دی، خدای د پاره نه دی. سکینې 8 ورځې تنده تېره کړه په بدل کې ورته د جنت ولی میلاو شوی که نه؟ خبره کوئ. حسین 10 ورځې تکلیف تېر کو په بدل کې د جنتیانو سردار شو که نه؟ بی زینب 10 ورځې تکلیف تېر کو په بدل کې د جنت خاتون شوه که نه؟ جوړې دې په مخ د فراقو خو نه کړې لارې، جوړې دې په مخ د فراقو خو نه کړې لارې، ته په کوم دلیل زما د مینې دعوهدارې. نعره تکبیر. جوړې دې په مخ د فراقو خو نه کړې لارې، ته په کوم دلیل زما د مینې دعوهدارې. تکلیف به تیری نه نو مقام به څنګه ملاویږي، شان به څنګه ملاویږي، رتبه به څنګه ملاویږي. د شهادت رتبه خو به اله ملاویږي چې سر دې قلم شي، بدن دې کیمه شي، اله به شهید ګڼلی کېږي او د قرآن د آیاتونو مصداق به ګرځې چې تکلیف تیر نه کړي رتبه به څنګه ملاوي. امام حسین تکلیف تیر کو لوی مقام ملا. جنگو په کربلا کې د یزید او د حسین، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، گر رہا تو نام حسین کا جسے یاد کرتی ہے کربلا، سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام. حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں، شمر لاکھوں ہے مگر شبیر کا لشکر نہیں. زمازیدانو عرض میں داؤ سو چکی واللہ العظیم گڑن کے پراتے یہی تیارہ کے پراتے یہی نفس پرست ہو، خود غرض ہو،
روټي خلاصو مشرانو د لاسه نن سني هم په تیاره کې پروت دی او شیعه هم په تیاره کې. دا خبره مې پاړه چنار کې کړې وه، 15 کاله په پاړه چنار بند کړی وم، ځکه چې هغې وی زمونږ کار خراب کو. کار زه تاسو پرېږدم هم نه، لکه ښار کې مې هغه شپه والله کم پرېږد چې زه ستاسو پرتګونه په عالم کې رسوا کړي نه که نه. تاسو به زه ژوندی یم او ستاسو ښځې به د ترکو ګډو غوندې ګرځي، زه به چپ یم، زه به خدای له جواب څه ورکړم. ستاسو ښځې به د امبرسرو میخو غوندې دیخوا وګورئ. بی بی فاطمه شیعګان ډېره مني که سنیان؟ شیعګان یې ډېره مني. ټیک ده، ځکه چې د حسنینو مور وه. بی بی فاطمه چې وفات کېده وصیت یې وکړ. ماته ګورئ، ماته بی بی فاطمه چې وفات کېده وصیت یې وکړ چې واورئ، زه چې وفات شم چې زما جنازه د ورځې اوچته نه کوي، بیا مې په جنازې د پاسه ډوله جوړه کوي، د شپې مې جنازه اوچته کوي، په د پاسه ډوله جوړه کوي او څادر یې پې وغوړوئ چې زما د کفن ټوټم چېرته پردی سړی ونه ګوري. زمونږ د ښځو څه حال دی؟ زمونږ چې لږ په خېټه موړ دی، اول کار یې دا دی چې ښځه بربنډه کړي. په ژمي کې د ململ لوپټه په سري و ته په تورې بلا ماته شي، بیختي وزه یخني ده، ګرم څادر خو په سر، په ژمي کې د ململ لوپټه په سري چې پوره پکې ښکارم. بی بی فاطمه منئ، بی بی عایشه منئ چې د پیغمبر قبر ته به لاړه مخ به مې بربنډو، چې ابوبکر ور سره دفن شو بیا به لاړم مخ به مې بربنډو، ځکه چې یو مې خاوندو بل مې پلارو. چې عمر ور سره دفن شو، عایشه وایي چې قبر ته به لاړم مخ به مې پټو. عمر ډېر لوی سړی و خو مخ به مې ځکه پټو چې ماله د ده د قبر نه به ما ستر کو، ما به د عمر د قبر نه ستر کو. او زمونږ ښځې ستر د چا نه کوي. مونږ ښځې مونږ چې وګورو او څوک دی؟ شیخ دی. ما ښار کې وویل چې تاسو پوهېږئ چې دا مونږ نه مخ داسې چلو شي. بیا درته بله وویل زه ستاسو په ایمان پوهېږم، دی خو وګورئ دا ځایونه داسې چلو که نه، بیا به داسې کوي، بیا به داسې کوي. نو تا خدای ووایه چې ودې وایي، خو یو بورکه په سر که غوږونه کله داسې کوي کله داسې کوي، په څه لوی قهر اختی چې په لاره روانه وي. خو بس نری غوندې بورکه جوړه کړه چې پاس نه راباندې راپرته وي په خپله. کله به سپېږمې وی یاره دا سپېږمې دوی ولې پټوي؟ ما د دوی پوزې بدرنګې دي، که یو وختي به یې ښکاره کړی دی، خو دا پوزې داسې چونچونی غوندې دي او خولې هم بدرنګې. په دې خولې دوی ډېره خواري کړي خو خولې یې بدرنګې دي، نو دغه یې ځکه پټې کړي او سترګې په شرمونو شرمېدلې. اے بدبختو، اے کمبختو، سوچ وکئ، حیا د ملک نه لاړه، غیرت د ملک نه لاړو. د کم قوم چې ښځې او لوڼه شپه ورځ بربنډې ګرځي، په هغه قوم به د خدای مهربانۍ څنګه؟ اخو قوم د قوم تباه. والله العظیم تر ننه پاکستان د هر قسم آفت نه خدای بچ ساتلی و. حیا غیرت او شرم تلاړو. اوس پوه نه یم چې خدای کم عذاب کم طوفان به در باندې راځي. که د امریکې په ملک آتش فشا غر دماکه کولی شي او 30 لاک خلقو باندې اور بلیدی، نو د پاکستان په 8 کروڑ خلقو خدای اور بلول. عظیم طاقت د امریکې د الله د یو غره د دماکې مدافعت ونه کړی شو. عزیزانو تاسو به د دماکې مدافعت څنګه کوئ؟